بسم الله الرحمن الرحیم علم یاتکم ولی ند لستل شوی پتا سو باندې ندر غلی تاسو ته ند تیر شوی د مخستا سنا نبو الذین من قبلکم واقعاګانی د مخکنو خلقو قوم نوح لک قوم د نوح علیہ السلام شو وعاد عادیان شو قوم د هود علیہ السلام وثمود او واقعا د هلاکت د قوم د صالح علیہ السلام و چې سمودیانو والذین من بعدهم او هاغه کسان هم چې دین پسو لا يعلمهم الا الله پته نشته چاته خو الله ته پته را جاءتهم رسلهم بالبينات اغیتم انبیاء راغلو پخکار ثبوتونو دلائل سرا فردوا ایدیهم فی افواههم پس اغی گوت پخلوشو یا اغی پخلو باندې لاسونه کې خودل وقالوا ویل انا کفرنا بما ارسلتم به اے پیغمبره منګه انکار کو د هغه سنه چې تور ته راغلی و انا لفی شک من په شک پراتیو مما تدعوننا د هغه سنه چې تو ته من بلی الیه مریب پریشانه ته رسیدلیو قالت رسولهم ابویل و رسولان خپلو افی الله شک اے د الله په ذات کې شک کوي فاتر السماوات والارض چې هغه اول پیدا کون کې د اسمانونو او زمکو دی يدعوکم تاسو خرابلی د دې د پاره ليغفر لكم من ذنوبکم چې تاسو ګناهونه وبخي ويؤخركم الى اجل مسمى او تاسو رستو کې نیټه خپل ته د عذاب نه مبج کی قالوا وبویل وتقوم ان انتم تاسو هنه ای پیغمبرانو الا بشر مثلنا خو زمون پشان انسانان یې تريدون اراده لري ان تصدونا چې مونږه منکه عما کان يعبد آباؤنا د هغه دین چې مونږه په پلار نیک مونږ فاتونا بسلطان مبین فخپل دین باندې مونږ تخکاره ثبوت راوړې یعنی معجزه پیش کې قالت لهم رسلهم وبویل وت پیغمبران خپلو ان نحن الا بشر مثلكم دا خبره ټیک ده چې موږ ستاسو په شان انسانان یو ولكن الله يمن على من يشاء والله به موږ احسان کړی دی او احسان کوي په هغه چا چې خوښ شي من عباده د بندگانو خپلنا وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان زمونګلا اختیار نشته دی چې تاسو فرمایشي معجزه وروړو الا باذن الله خو چې کله الله اوغختو وعلى الله خاص بالله فليتوكل المؤمنون توکل کوي مؤمنان وما لنا او سمناسب دی مونږ لرا الله نتوکل چې توکل بکو علی الله خو صرف یو الله بکو وقد هدانا سبلنا اغه مونږ ته لار خول دنیغه ولنصبرن على ما اذيتمونا او لازمن به مونږ صبر کو تاسو په تکلیفونو وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص په الله ری توکل کی ټول توکل کوونکی الله با کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کچریدا مشرکان د مکی دیتا ته تکلیف رسی کچری دی ستا د نبوت نه انکار کوي تا قسمه قسم بهانه لټي ستا د روړل شوی دین باغی کې نقاط وباسي نو دا سناشنا خبره نه رګدی تا د وی مونږ ته معجزې روړه مخکنو اقوام مغفتی دي کدی وی ستا پیغمبري نه منو مخکنو خلقو ویل دي کچری دی وی چې مونږ د پلان نه ګدین نه بریدو نو دا مخکنو ویل دي نو دا مخکنو سال شي حضرت جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل چې د تفسیر جلالین مؤلف هم دی او د اغي هغړ کتابونه دي خدایي یو کتاب دی چې اغي ته ویل شي الطحاوی للفتاوی یا فتاوا دوړ نمونه راغلي دي په اغي کې دغه یو فتوا ده د دې خلکو د دې خبرو په اړه کې راته یو مثال لرم چې الله وی د الله په ذات کې شک دغه مخکنو اقوام هم کړی د الله مقابله ته راوځي د الله پاک احکامات نه دي منلي او داسې کارونه چې هغه الله کوي هغه اغي انسانانو ته مبذي کړی دي لکه څنګه چې به يهوديان وي چې الله پاک وته وي تاسو د خپل راهبان او د خپل عالمان دا تاسو د الله په شان دوستان جوړوي یعنی چې الله پاک په کوم کار پوي کی تاسو وایي چې پاغي دین پوي
داسې څه کارونه موږ هم نن سبا کوو لکه په دې خبره کې به موږ ته په دې فتوا کې به موږ ته واضح شي چې جلال الدین سیوطي رحمه الله هغه فتوا لیکلې ده د یو سوال جواب یې ورکړی دی چې یو کس دی نه سوال وکړو چې زما استاد وایي چې چا منطق نه ویلی دا منطق دا د عربي هغه علم دی چې دې ته وکالت هم ویلی شي دا یو ځان له لاجیک دی دا د خبرو کولو یو طریقه ده چې هغه تا ته ښیي او عام طور باندې چې کوم دی نو هغه انسان هغه ته موږ وکیل وایو چې هغه دروغ هم د ریښاو په شان دی نو دا منطق یو داسې علم دی چې په دې منطق باندې هر څوک نه پوهېږي نو منطق چې څوک وایي نو هغه د مناظرو دپاره پکار راځي او مناظرو کې هغه سړی پکاري چې د هغه زبان نه ودرېږي نو هغه ورته وایي چې زما استاد وایي چې چا منطق نه دی ویلی هغه عالم نه دی نو جلال الدین سیوطي رحمه الله په یو انتهایی سخته فتوا ورکړې ده چا بنده ویري هغه ورته وایي ستا استاد کافر دی هغه ورته وایي چا چې منطق نه دی ویلی په دې مقصد باندې پوهېږم چې ما سره مقصد دپاره دا خبره وکړه هغه ورته وایي زما استاد وایي چې چا منطق نه دی ویلی هغه عالم نه دی هغه ورته وایي ستا استاد کافر دی نو د هغه وخت علما چې کوم هغې ته نه وضاحت وغوښتو چې څنګه په منطق باندې چې دا یو جایز علم دی ته په هغې باندې یو سړی کفر ته رسوي چې بس نه دی ویلی بس دی چې کوم دی نو دی وایي چې خامخا ویل ولې پکار دي به دی کافر دی هغه ورته وایي ځکه پیغمبر منطق ویلی دی نه دی ویلی صحابو منطق ویلی دی نه دی ویلی څلورو واړو امامانو منطق ویلی دی نه دی ویلی نو که چېرې دا منطق دومره ضروري علم وي الله به اول نه خپل پیغمبر ته وایي چې هله به بل علم زده کوي چې منطق یې زده کړي پیغمبر خو منطق نه دی ویلی که چېرې دا دومره لازمي علم وي نو پیغمبر به صحابو ته وایي چې هله هغې به نور څه زده کوي چې منطق یې زده کړي جلال الدین سیوطي رحمه الله ورته وایي په فتوا کې خو نه دي ویلي امامانو کې یو قسم منطق نه دی ویلی دا منطق خو د هغې نه فصل لیکلی شوی کتاب دی نو که چېرې دی وایي چې چا منطق نه دی ویلی عالم نه دی نو لومبنی اعتراض یې په پیغمبر باندې وکړو پیغمبر یې منطق نه دی ویلی